نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهيدا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. دا سورة یونس تے یولسم سپارہ دا وہ برکو شروع کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالی پدی کی فرمائی وما تکونو فی شأن، او نہیں اے پیغمبر علیہ السلام تاسو پس حال کی وما تتلو منه او نتلاوت کوئی تاسو دینا من قرآن یعنی دی قرآن پاکنا ولا تعملون من عمل او ندا چه تاسو سا عمل کوئی الا کننا علیکم شهودا مگر مونږ یو په تاسو باندې حاضر یعنی موجود یو وینو تاسو چې تاسو څه عملم کوي. الله پاک دا ټول عملونه وشمارل. استفیدون فيه چې کله تاسو مصروف یې پدې کې وما يعزب عن ربك او ندی پټ استاد ربنا من مثقال ذره في الارض یو ذره برابر سیز پدې ټول ازمکه کې ولا فی السماء او نه پاسمانونو کې ولا اصغر من ذلك او د ذرینم یعنی کم ورکه شي یعنی د ذرین چې کوم الله پاک مسقال ټکی فرمایي ذری ته وي د ذرینم کم څه شي هغه د الله نه پټ نه دی ولا اکبر او نه کړ دین غټ نه غو دے غټ الا فی کتاب مبین اغم پټ نه دی او دا ټول د الله سبحانه و تعالی په کتاب مبین کې په لوح محفوظ کې دا درج دی. رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دا خطاب دی. خدا هر مومن مسلمان چې قرآن شریف لولي نو دا هغه د پاره دا آیات مبارک دی. ولی چې الله پاک فرمایي چې تاسو کو قرآن شریف تلاوت کوئ یا په کوم حال کې یې په کوم حال کې یې ذکر کوئ تلاوت کوئ ابس خبرې کوئ سوکسم کوئ. خود الله پاک د تلاوت ذکر فرمایلی دی یعنی په کوم حال کې یې تاسو اول الله پاک دا فرمایل او بیا وی چې تاسو کله تلاوت کوئ د قرآن پاک یا عمل کوئ نور سو الا كنا علیکم شهودا مگر نه دی الله سبحانه و تعالی چې هغه په هغه باندې حاضر دی یعنی هغه په لازمي حاضر دی. الله پاک دا صيغه د دې لپاره استعمال کا دا الله لا ټکی او نه دی ټکی د لپاره چې مگر دی الله سبحانه و تعالی لیدون کې څنګه چې لا اله الا الله کې الله پاک فرمایي لا اله نشته د عبادت لایق الا الله مگر یو الله دی. دلته کې الله پاک هم دا فرمایي استفیدون فی او کله تاسو په دې کې مصروف یې وما يعزب عن ربك او ندی پټستا د ربنا بمثقال ذره اغه یو ذره برابر شي فی الارض پزمکه کې ولا فی السماء او نو پاسمانونو کې ولا اصغر من ذلك ولا اكبر كردين ولوي او كردين لوي
دا ټول الله پاک تخکار دي الا فی کتاب مبین او دا درج دي دا الله پاک کتاب کې. اوس الله پاک مخکې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون او خبردار شي چې بشکا دوستان د الله چې دي لا خوف پای باندې هیڅ ير نشته علیهم پای باندې ولا هم يحزنون او نه بدای غمجن وي. مفسرین او حضرات لیکلي دي چې یعنی د اولیاء او نسوک مراد دي. نو پټولو کې نزدیک ترین انسانان چې الله سبحانه وتعالی ته دي نو هغه پیغمبران دي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پټولو کې اوچته مرتبه والا دی، الله ته زیات قریب دی. او دغه شانت بیا کم چې د هغې ملګري صحابه کرام وي او دغه شانت پیړۍ په پیړۍ بیا هغې ته نږدو خلک وي او ډېر زیات الله پاک یادونکي وي او متقیان وي، تقوا اختیار کوونکي وي. یعنی د الله او رسول صلی الله علیه وسلم مکمل تابعداري کوونکي وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې پوره په پوره قائم وي. دا د الله ولیان دي. اوس که په دې دواړو عملونو کې د یو سړي یو عمل وي یو ني، دا د الله ولی نشي کېدی. ولې چې په یو پایه باندې وګاړه ده چې ګرځي که نه. نو د دې دپاره فرمایي چې دی دا اولیاء الله چې کوم دي دا الله پاک والا یعنی یادون کی دا الله د خوف او یری سره زندگی تیرون کی په هر ځای کې تقوا اختیارون کی که دنیا هم ګټي خو لیکن تقوا پکې وي، دا الله یره پکې وي، چاله دوکه نه ورکوي، چا سره زیاتې نه کوي او الله ډېر ډېر یادوي او د الله احکامات په خپل خپل ځای باندې راوړي لکه مونځ شو، روژه شوه، حج، زکات، دا احکامات هم پوره کوي. دغه شانته د هر حرام کار نه ځان ساتي بلکې چې شوبې والا شی وي نو د هغې نه ځان ساتي. دا اولیاء الله دي. د شک شوبې شیز په حدیث مبارک کې راغلی دی، مفهوم داسې دی چې وایي تاسو د شک د څیزونو نه ځان ساتئ چې دا هلکه دا جایز دی او که دا نه دی جایز نو به د دې نه ځان وساتئ. نو تقوا دې ته وایي چې پکې دا شک راو چې دا دی او که نه دی بس ځان ترې وساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا صحابه کرامو دا دغه نه دا خبره ثابته ده عمل نه چې هغې یو کجوره پرته وه یاره چې دا زما خپله نه او که دا صدقې کجوره ده بس بیا به وي یاره زه دا نه خورم. الان کې احتمال دا هم کېدای شو چې دا هغه خپل کجورونه کجوره غورځېدلي په بستره باندې پرته ده، خو چې شک به پیدا شو چې چېرته دا هر چا اوچته ماشوم نه اوچته کړي نه دلته نه غورځولي، څوک راغلي دي مېلمه او صدقې والا شی ورسره وغه. دلته کې الله سبحانه وتعالی دی ته اولیاء الله ویلي دي چې څوک د الله یاد ډېر زیات کوي، د الله نه یریږي په هر معامله کې او د الله احکامات په پوره باندې تور باندې اوچتوي او د سنتو متابعت کوي، دا د الله ولی دی. اوس دا ضروري نه ده چې د نه دی یعنی څه کرامت صادریږي، دا یاد ساتئ. ډېر خلک وایي چې هلکه کرامت والا دی، نو که کرامت د ده نه هم صادریږي خو دې په تقوا او په پرهیزګارۍ سره یو زندگی تیری بس دا د الله ولی دی. مومن مسلمان هر یو کېدی شي د الله ولی، خو ما خو تاسو ته وایي چې تقوا اختیارول پکار دي که نه، د حرامو او د حلالو تمیز کول پکار دي، د الله احکامات پیژندل پکار دي، په هغې باندې چلېدل پکار دي. نو دی به د الله ولی جوړ شي. نو هغه دپاره الله پاک دوه څیزونو انعام فرمایلی دی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه به په دوی باندې یره وي او نه به دوی غمجن وي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. نو ډېر علماو دا لیکلي چې یاره په تقوا باندې ته وخت تېروې نو په دې دنیا کې خو به تا باندې یعنې غم
مرازی بعض وخت کې را برکردار خلق وتا ته تکلیف رسي خو لیکن پای باندې چې تکب صبر وکړو هغه الله ته قرب حاصلېږي د انسان نزدوکیږي الله سبحانه وتعالى باغی سره نو دا د ولی نه خدای چې هغه تکلیف ورسي نه هغه پای باندې صبر کوي چې دا د الله تر طرف نه دی او د اخرت خو به خوف او به خطر وي ای کی خورسه شک نشتا او نه بده غمجن وي چې نګری یاره بس اوس بس کیږي او اوس بس کیږي نه ور سره یاره وي او نه به غم کوي په ودلته کې الله سبحانه وتعالى مخکې فرمایي الذين امنوا وكانوا يتقون او هغه کسان چې ایمان وروړي دي او دی تقوادار د ګناهونو نه ځان بچ کوي وفي الاخره او لهم البشرى في الحياه الدنيا د دې لپاره خوشخبری ده د دنیا په ژوندۍ کې او په الاخره او په آخرت کې دلته موږ چې سره د حلال غټي کې لګیم غټي کنه مزدوري او مزدوریو کې 600 روپیا واخلي او کور تراغ په آرام ټول شپه خوب کوي او حرام ولکه یو لک روپیا ورځ غټي کنه نو هغه بر شپې آرام دا غنوي نو دلته الله سبحانه وتعالى عیتا دا فرمایلی چې دې ته دنیا کې او په آخرت په دواړو کې چې کوم دې خوش خبری ورکړي لا تبديل لکلمات الله او ندی بدلیدون کی اغا خبر دا الله سبحانه وتعالى ذالک هو الفوز العظیم او دا خوش خبری دا او دا ډیره لویه کامیابی ده یعنی کامیابی اصل خدا را کنه چې د آخرت د عذاب نه او د مصیبت نه خلق بچ شو او په دې دنیا کې په سکون او په راحت او په آرام سره زندگی تیر کی چای کراغه کچا مکان وی لږه مدنی وی چرګان پلوونه نه خوري لیکن معمولی ترکارې سره هغه خپل روټه خوري یا کسپور او خوري چای سره خوري او بو سره خوري روټه خورس سره خوري شي کنه نو دلته کې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې د الله کلمې نه بدليږي دای باندې به سیرا او غم ني او دای پر دنیا او د آخرت ټول خوشاله دي او دا اصل کامیابی ده الله پاک فرمایل کامیابی دي ته ولا يحزنك قولهم او صلی الله پاک تسلی ور کوي رسول پاک صلی الله علیه و وسلم ته او څوک چې په تقوا سره وخت یې په دنیا کې واغ ته سبا دی وخت کې لک تکلیف خلق رسي نو ولا يحزنك قولهم او یعنی رنجیده دي نکی تا د دې دا خبره غمجن دي نکی تا الله پاک دې طرف ته اشاره فرمایله کافرانو باندې خبرې کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا جادوګر دی دا ساحر دی دا پلان کې دا ډینګا ټول پیغمبرانو ته دا نسبت شوی دی ان العزه لله جميعا او بشکا عزت د الله د فارض ټول پټول عزت کو الله ورکي د الله په نسبت باندې عزتدار سره جوړ شي بس دغه عزت والده چې د مرګ په وخت کې 1500 فرشتي او د جنت تشتری راشي او په هغه کې چې کوم دی نو بیا خوشبودار زړو کې او د روح په کیوړي اسمانونو ته او بیا خوشبویان په او دا بدبودار او بدشکل فرشتونه مونږ خدای پاک ساتي د جهنم د اور او د جهنم نه به اوسه کپړه وړي چې داغې نه بدبوزي د کافرانو لپاره او فجارو لپاره نو دلته کې الله پاک فرمایي چې ان العزه لله جميعا طول عزتنا صرف او صرف د الله د پاره دي ټول هو السميع العليم او حق د حرس اوریدون کې دي او د حرس نه خبردار دي الا خبردار ان لله من في السماوات ومن في الارض بشک چې د الله د پاره دي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي وما يتبع الذين يدعون او ندي لګیدلي دا خلق يدعون من دون الله مگر چې دای بلی د الله نه ما سیوا شرکا نور شریکان د الله پاک طرف ته څنګه تاسو ګورئ هندوان چې کوم دي د بوتانو عبادت کوي دغه شانت نور فرقې دي سوک ستا
نو الله سره هیڅوک په عبادت کې شریکون لري پکار او د مدد او د نصرت لپاره صرف او صرف یو د الله ذات ته आवाज کول پکار ځکه چې هغه حاضر او ناظر دی د دین علاوه بل څوک هم حاضر ناظر نشته په مخلوقاتو کې صرف یو الله پاک حاضر ناظر دی نو مدد څنګه چې موږ ګوره ایاک نعبد و ایاک نستعين دا په هر منځ کې چې الله ستا عبادت کو او خاصه مدد غواړو نو الله پاک فرمایي چې ان يتبعون الا الظن او دای نه کوي تابعداري مگر د ګمانونو خپل وینهم لا الا يخرسون او نه دی دوی مگر دادی چې دوی دا صرف قیاسونه کوي یعنی د ځان د پلانانو او باو اجداد د ځان خبرې جوړې کړې دي او کیسې کہانه جوړې کړې دي یو بل ته سناوي او هغه بیا بل ته سناوي او د عقیده ولا پخې تاسو کتلی داسې د هندوانو خپل بوتانو لپاره او دغه شانتي هر چا د خپل لغه لپاره جوړې کړې دي کیسې والذي جعل لكم الليل الله پاک هغه ذات ته چې ګرځولې رستاسو د پاره د شپه لتسكنوا فيه د پاره دې چې تاسو سکون حاصل کړئ په دې کې یعنی آرام وکړئ انساني وجود داسې او دې چې دې مسلسل 24 غنټې کار نشي کولای او کوکی یو پیرا خوبو کی مثال خو بس بیا به بیمار شي نو در لپاره الله پاک ګور ورځ او شپه جوړه کړې شپه د آرام د پاره او ورځ د معاش د پاره لتسكنوا فيه چې تاسو سکون حاصل کړئ دماغي تور باندې بدني لحاظ سره او ودنهار مبصرا او د ورځې رڼا ګرځول چې په دې کې کار کسب وکړي ځان د پر روزي پیدا کړي او ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون په دې شپه او ورځ راتلو کې نشانیان دي خو د چا لپاره چې څوک د اوریدو صلاحیت لري د هغه قوم لپاره چې هغه خدای الله کلام ووري کنه نو بیا په عمل ورته نصیب کیږي قالوا اتخذ الله ولدا او بعض خلا پک جو وی اتخذ الله چې نیول دی الله پاک ولدن زوی عیسایانو طرف ته اشاره ده یا دا غي وانت چې نور څوک دي ای سره مماثلت لري یعنی څنګه چې هغه عیسی علیه السلام ته چغي وي داسې کو څوک دلته اولیاء کرامو ته چغي وي نو هغه خو پیغمبر دی نو چې هغه رد الله پاک نو بیا د اولیاء په باره کې بیا تاسو څه خیالي یا د نور خلقو په باره کې نو دلته کې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې قالوا اتخذ الله ولدا او وی دی چې دا الله پاک په زبان نیولې ده سبحانه الله پاک دې دینه هو الغنی او هغه به نیاز ده له ما فی السماوات او دا هغه لپاره هغه چیز چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او چې په ځمکه کې دي ان عندکم من سلطان کچې تاسو سره سند وي بهذا د دې خبرو چرته د الله په کتاب کې لیکلي وي یا د الله پیغمبر فرمایلی وي نو بیا وروړي هغه اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا تاسو وینا کوي په الله باندې هغه چې تاسو ته دا هغه هیڅ علم نشته بس څه مده یو بل خبرې اورېدلې دي او هغه خبرې اټکلونه کوي دلیل سره نشته چې دا وته وې چې دلیل وروړو بیا سره دلیل نشته قل او اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایا ان الذين يفترون على الله یقینا بشکا کسان چې تړي په الله باندې درو الکذب درو لا يفلحون دوی بیا فلاح اونمومي دوی کلم فلاح ته او کامیابی ته نه رسي متاع فی الدنيا دا لګ فائدہ ده د دې دنیا ثم الینا مرجعهم بیا به مونږ ته د دوی واپس راتللو شي یعنی مړه بشي ثم نذيقهم العذاب نو بیا به اوسکو مونږ دوی ته عذاب الشدید او عذاب سخت بما كانوا يكفرون په سبب د دې چې دوی کفر کولو دا الله سبحانه وتعالى آیاتونه درو غړل
او د دې د وجه نه الله سبحانه وتعالی به چې کوم دی نو دی له سخت عذاب ورکي. الله پاک دې موږ ټول له دې نه په امان کړي او الله دې موږ ټول ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي. یا الله زموږ اناس ته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي. یا الله که په دې په معنا او په مفهوم کې زموږ نه څه کمې زیاتې شي معافرات وکړي. موږ نه کارونه والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره بیماران دي شفایاب کړي، څومره قرضداران دي قرضونو نه خلاص کړي. د چا څه شی دي حاجات دي الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي. د حق والا د رزق فراخ سبب د ټول مؤمنانو سره په خپل کور کې وسلمانو کې. یا الله د ټول عالم د مسلمانانو چې کوم ځای څوک په تکلیف کې دي یا الله هغه د تکلیفونو مصیبتونو نه وباسي او کفار تنګي یا الله دغه نه اخلاص کړي. دې کافرانو تعالی الله پاک دې هدایت کیو که هدایت قسمت کې نیست نابود کړي. یا الله زموږ آبا او اجداد چې مخکې څومره وفات شي د ټول مغفرت کړي. په آخر کې زموږ هم دا عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جزاکم الله.